نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې د مسجد په احاطه کې دننه د جنازې مسکول جایز دی او کنه. نو د فقه حنفی په رو سره بغیر د یو شرعي عذر نه د مسجد په احاطه کې دننه د جنازې مسکول جایز نه دی. په احادیث مبارکو کې د دینه من راغلی ده. د ابو داود شریف روایت ته من صلى على ميت في المسجد فلا اجر له وفي روایت فلا شيء له. کم سړی چې په میت باندې جنازه وکړي په مسجد کې د ته بد باندې اس اجر نه ملاويږي. په یو روایت کې دی فلا شيء له د ته اس قسم اجر او ثواب بد باندې نه ملاويږي. اومدک شان ابراهیم حلبی رحمت الله علیه لیکلی دی وتکره الصلاه علی الجنازه فی مسجد جماعت عندنا. د احناف په نسبت باندې په مسجد کې د جنازې مسکول دا مکروه تحریمی دی. نو د دې روایت نه او د دې عبارت نه صریح معلومه شوه چې په مسجد کې د جنازې مسکول جایز نه دی. البته فتاوا حقانیه کې د یو جزئیه لیکلې ده خو یو شرعي عذر راپیښ شي، مثلا تیز باران وشو اور باران را وریږي او د دې په وجه باندې بار خټي دي او اوبه جمع شوي دي چې په هغې کې د جنازې مونځ کول ممکن نه دي، نو په دې صورت کې دننه بیا د مسجد په احاطه کې د جنازې مونځ کول جایز دی. خو طریقه کار به بیا دا وي چې میت به د مسجد د احاطې نه بهر پروت وي، امام او د امام سره چند کسان دا به د مسجد د احاطې نه بهر ولاړ وي او نور مقتدیان به د مسجد په احاطه کې دننه د دغه امام اقتدا وکړي او د جنازې مونځ بیا کولی شي. د دې نه علاوه مسجد ته میت را دننه کول دا جایز نه دي. دینه احادیثو کې منع راغلی ده. والسلام.